السلام علیکم نوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د مانسهره کې اسماعیل هلک چې دا د منیر احمد زوی دی او دا د کرنده آباد د کرندر آباد اوسیدونکی دی. عزتمنو دغه شانتې نامعلومو کسانو ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړی دی. راځئ مینهوالو چې د هغه د مور خبرې تاسو سره مونږ شریکې کړو چې مور ورپسې څومره خفه ده. ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. مونږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو که چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو اسماعیل خان چې دا د مانسهرې اوسیدونکی دی د کرندر آباد، دا د منیر احمد زوی دی. عزتمنو په دې اسماعیل هلک باندې مور او پلار په ډېر په غریبۍ عاجزۍ کې سبق ویلی و. عزتمنو دا ډېر قابل انسان و. هر کله چې یو انسان قابل وي عزتمنو دلته په کلاس کې، په سکول کې، په کالج کې، په یونیورسټۍ کې دلته هېڅوک هم نیم نه پاتې کېږي. هغوی مو همدغه غواړي چې دا موږ د مخې نه لرې کړو او ویې وژنو. خو عزتمنو تر اوسه پورې د اسماعیل د قتل معلومات دا نه دی لګېدلی چې دا اخر چا وجلی دی او څنګه یې وجلی او دا اخر ولې وجو، چې د اخر داسې کومه غټه ګناه کړې وه چې دا یې وجو. عزتمنو تر اوسه پورې د ده قاتلان لا نه دي نیولي شوي. الله تعالی دې وکړي چې د ده قاتلان دې ونیولي شي او د ټولو نه ښه سخته نه سخته سزا ورکړل شي. ځکه عزتمنو چې د ده مشران ورونه او مور یې اوس هم په سرو سترګو باندې جاري وایي چې زمانې د ګل غوندې زوی د دې دنیا نه لرې کړو او دغه شانته چا ظالمانو والا بېدردۍ سره قتل کړو. مینهوالو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې په خپلو بچو باندې خیر وساتئ. خپل ماشومان دغه شانته زلمي بچي د کور نه ناوخته بهر مه پرېږدئ. عزتمنو دا خو دغه شانتې عزتمنو دا کلي طلاق دی. د ګاډي نه کوز شو، د ګاډي په دوران کې عزتمنو په ده باندې فایرنګ وشو، د فایرنګ په دوران کې عزتمنو دا ولګېدلو. الله تعالی دې د مور او پلار او ورونو ته د زړه صبر ورکړي. زموږ د عزتمنو تننو د معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.